بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه احوال الاسناد الخبري دا شروع کړو. په پرون سبق کې منګ ویلو چې متکلم لره پکار داري چې د مخاطب د حالت ته وګوري او څومره چې حالات تقاضا کوي امر د خبره وږي. د مخاطب منګ وی درې قسمونه دي. کچرته مخاطب خالی ذهن نو د کلام بغیر تاکید نه راوړل کېږي او کچرته د سیوا چې د شک کوونکو او طالب د جواب نو د تبع تاکید راوړل لپاره غوړه دي او کچرته هغه انکار کوونکو نو څومره چې هغه انکار کوو دومره به د عقید راوړل واجب دي. کله د انکار ډیرو جو ډیر تاکید راوړل پکار دي، اگر دا انکار لګو جو لګو پکار دي، خو په اعتبار د انکار سره به دومره تاکید جندا بسې واقع. بیا مونږه دا خبر وکړه چې کله کله دا کلام د مقتضا ظاهر نه خلاف وي، د مقتضا الحال خو مطابق وي خو د مقتضا ظاهر مطابق نه وي. مونږ ویلو چې مقتضا حال دا عام ټکی دی، مقتضا ظاهر دا خاص دی. دغه مقتضا الحال دا مقتضا الحال باطن هم راځي او مقتضا الحال د ظاهر هم راځي. نه هر مقتضا ظاهر خو مقتضا الحال وي او هر مقتضا الحال مقتضا ظاهر نه وي. او مونږ ویلو چې کله کله په قرآن مجید کې هم داسې ده چې دا غیر سائل بشان د سائل وګرځول شي او هغه ته داسې جواب ورکړل شي لکه څنګه چې طالب متردد ته ورکول کېږي. لکه حضرت موسی نوح علیه السلام خلق چې کله غلط شول نه الله تعالی نوح علیه السلام ته فرمایل چې ولا تخاطبني فی الذین ظلموا، زما سره د ظالمانو په باره کې بحث مکوه. نو نوح علیه السلام خو سویلی نه و او الله پاک ته دا معلومه شوله چې د ما په دې کې شک کوي چې آیا د زما د ظالمان زما د کافران زما د قوم دا به هلاک شي که هلاک شي بنئ دو باندې به عذاب راغلی که نه به راغلی. نو الله تعالی ورته په تاکید سره جواب ورکړو چې انهم مغرقون. اوس دلته کې الله تعالی ته تاکید راوړو. حضرت نوح علیه السلام خو انکار نه کوو د دې خبره نه او نه هغه تپوس کړو وایي به باندې خدا غیر سائل بشان د سائل وګرځو. نو دلته کې دا د مقتضا ظاهر خلاف دی خو د مقتضا الحال مطابق دی. دغه شان دی برینن سبق کې دا هم ملګي چې کله کله د منکر ته دا غیر منکر پشان د منکر وګرځول شي. لکه غیر منکر ته چې کله مون خبره کو نه الګي یا خو بغیر د تاکید نه راوړل دي او یا تاکید دایره لپاره بهتر وي او چې کله مخاطب ته دا منکر وي نو بیا ته تاکید راوړل واجب دی. واجب تاکید راوړل ته سری واجب دی. نو کله کله وای دا غیر منکر ته د کلام وکړل شي لکه څنګه چې منکر ته کولای کېږي او دا له و چې کله د سړی ته دا معلومه شي متکلم ته معلومه شي چې دا مخاطب چې نه د دسې علامات او د دسې خبره را چې لکه دنه د انکار سره علامه ثابت شي. لکه په خاصه معنی کې یو سړی شقیق نوم یو داغي شقیق نو شقیق جنگ را راتلو خو جنگ را راتلو د په سال کې راغلو چې دا تورې په کاټې کې نه نواسري و او هاي په دا باندې په پلانو کې خودلی و بلې په پلانو باندې کې خودلی و. نو کده جنگ لراتلله او د جنگ اراده و نو دغه چې ته تور د په کاټې نه راو باسري و او د سینې غبې نیولې و او په دا بار روانو په قهر ور روانو په دې سي بے پروا روان دي او دغه کې خودلی و تورې کې خودلی و په اوګه باندې په پلانو باندې کې خودلی و. نو دته جواب ورکړل شو چې ان بني عمک فيهم رماح چې بشک ساده دې تر دمنو سره غره هم دغه دي توري دي اصلي دي وسره وای ته چې په دې دسه حال باندې روانې کنه نو زه خو انکار نه کړی چې ما تر دمنو سره اصلي شته کنيشته دا خدای انکار نه کړی ما تر دمنو سره اصلي نشته دا و چې جنگ لراوتل دی دغه د جنگ لراوتل نه مقصد دا دی چې راځه زما او جنگ کوما او دا خپل تر دمن دا وجل مملکو مې خو هغه ته دا د خو چې دی بل کم طرز باندې را روان دی چې دې چې خپل به پروا را روان دی او تورې په کاټې کې خودلی دا هغه په اوګو باندې په پلانواله باندې کې خودلی نو مخاطب او متکلم ورته وي چې ان بني عمک فيهم رماح بشک ستاسو تر دامن سره غره هم لا سره اصلاح چرنده موجود د تور سره موجود ده. ندل کې دا غیر منکر ته د منکر په شان خبره چرنده ورکړل شو پوه شو مې باندې دا وای بیا زما کې بیا وای چې په دې بیت کې یو بل اشاره هم ده
ويجعل غير المنکر کالمنکر او ګرځولې کېږي غیر منکر په شان د منکر اذا لاح علیه کله چې ظاهر شي په د باندې اله معنا ظاهر کله ظاهر شي په د باندې پس باندې پر غیر منکر باندې شیء من امارات الانکار سشیر لري انکار د علاماتنا نه قول حجل بن نزله حجل بن نزله دا شاعر نوم دی جاء شقيق عارضا رمحه جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح ويرد اقوا جاء شقيق راغ شقيق شقيق څوک دی اسم رجلين د سړی نوم دی عارضا رمحه چې کې خودلی ودا په پلانو باندې کې خودلی ودا خپل تورا ایوازي عن العرض کې خودلی و په پلانو باندې فهو لا ينكر وزه د چې د تورا کې خودلی دا نو د انکار نه کوي د خبرې نه چې زما د تر ځامن چې نه د دې سره لکه دغه نشته توري وسر نشته ځکه دا پته وا چې را زما د تر ځامن سره تورا نه وي نو د بدن سره تورا نه راغستا پوه شئ فهو لا ينكر وإذا إن كان أن في بني عمي رماحا چې د اتر په ځامنو کې دین لایي توري دي لكن مجيئه لیکن د راتلل د جنگ د پار راتلل په داسې حال کې واضعا للرمح على العرض چې دا کې خودلی د تورا په پلانو باندې من غیر التفات بغیر د توجه نه وتهيئ او بغیر د تیارینا اماره دا نخدا انه يعتقد ان لا رمح فيهم چې دا اعتقاد لري چې د ماره تر دامنو سره اړو تو رشته نو بل كلهم عزل لا صلاح معهم بلکې ډېر به پرواز سره روان دي چې دا خیال لري چې دا ټول اسی لغړ دی عادل خو لغړ دی لګي د لګي معنا د اصلهین خالدي لا صلاح معهم عادل ستوي نو لا صلاح معهم چې صلاح اصله وسني فنزل منزله المنكر نو دی وګرځول شو پشان د منکر وخوت بخطاب التفات او د خطاب د التفات وکړ شو مطلب یعنی یو خلک کلام د غائب نه دغه تر واړو خطاب ته واړو او بل چې تاکید وکړي کو چې ان بني عمك فيهم رماح چې بشک ستاره تر دامن په دې کې هم نخري دا اصلي وسره مؤکدا بان چې دا تاکید ذکر کو په نصر الګه پوه شو بلی باندې نو غیر منکر بشان د څو غو ها وسوي په دې بیت کې لکه یو خو تفصیل لاره لري شعر چې کوم وکړو و یو امام مرزوقی رحمت الله علیه وی چې په دې شعر کې تحکم او استهزاء یعنی ټوغه خاندل دی بچا پوره چې دا سړی د چې دا تور راغستلی دا په دې حال کې چې دا تور په کاټې کې نه باسلی دا او د په پلانو باندې کې خودل په دغه باندې نو دا په د پورو ټوکه کول دي چې لکه دې په جنگ باندې نه پويږي لکه دې په جنگ باندې پويدل دا تور به راو باسلا او دا کوله به دا تور به راغستلی و د کاټې نه مې راوسلی و نیغه به نیولی و خو د چې دا په دې حال باندې راغ کړي لګا نو دی ورته چې ان بني عمك فيهم رماح دی په د پورو ټوکه کړي دي چې هغه ته خو دې سره روانه لاله خو الله کې دې سړو سره ګورم توري دي وایي به معنی او دې دې مثال لکه څنګه چې په بل شعر کې دي فقلت لمعرض لم التقينا تنقب لا يقتلك الزعام چې ما دې محرز ته وی کله چې وتر بجن کې ملاقات وکړو چې هغه اخوا شته تاسو دې ونه چقي نو دا په دې پورې ټوخې دي چې هغه د ما د جنگ نه د ما د مقابله نه د دې نه لري چې لکه څنګه چې زو ماشومان خپل کوی چې هغه لړشه خوک بشي پرې دیږي او څنګه چې لکه زنانو ته چې تلړ سره دې دیږي بخوک شي نو دغه شانته چې د تور راغستل پرېږي نو د جنگ نه روان نو دا پورې د ټوخې کړی دی وای هغه پوښوي نو موږ خو د شعر تقریر په دغه طریقې سره کوو زموږ سبق سره کوم متعلق چې لکه غیر منکر په شان د منکر وګرځو او هغه انکار کوونکی دی غیر منکر د کلام کو لکه څنګه چې انکار کوونکی دی خو لکه امام مرزوقی په کوي د شعر تشریح په بل طریقه باندې کړی دا وفي البيت على ما اشاره اليه ابر بیت کې على ما اشاره اليه چې اشاره کړدا ته امام مرزوقی تحکم و استهزاء دا تحکم او استهزاء بچا پورې خندا کول دي كانه يرميه گویا کې دی وشتل کې بانه من الضعف چې بلګي ضعف ته یا د ضعف د وجنه کمزوري ده پکې والجبن او بوزدلی ده پکې بحيث لو علم کچره ته معلومه ان فيهم رماحا چې د دشمنانو سره اسلحه دا سره توري دي لملت فتلفت الكفاح نو دی به نو راوړېدل پشان داغه د جنگ لړاوالو طرف ته یعنی دی به دې نو د رسول چې د جنگ لړاوالو طرف ته بنو تله ولم تقوي ده هو د لاس مدوشنو طاقت بینه راغله پلاس کې على رمح الرماح على طريقه فدا او چتول د نظام په دغه طریقه باندې قوله فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقتلك الزحام فقلت لمحرز ما محرز توي
لما التقینا کله چې مو سره په جنګ کې ملاقات وکړو څه ورته وي تنقب لري شاله کا سیټ تشا لا یقتر کزحام دا غړه دیونه چقای غړه دیونه چقای نو ګوره دلګي دا پر एकच ګوره خندا وکړه په دې شهر کې فقل چې دې کله ورته په جنگ کې ملاو شو چې لکه ته زموږ مقابله نه سیټ تشا ته ماشومي څنګه چې ماشومان دغه لګي لکه سیټ تشو په دې وچقای دا شاندار خپل دشمن ته وي يرميه دا رمي کوي بانه لم يباشر الشدائد چې دا پته نشته لري د مخکارنه نه د شرایط تکلیفونه ولم يدفع د نشي تفکوله الى مزائق المجامع غتنګ زيونو ته مجموعه ته كانه يخاف عليه گویا کې د ریګ برابر ان يداس بالقوائم چې دی با وچقول شي په خپو سره کما يخاف على الصبيان والنساء لکه څنګه چې یره کولېږي په ماشومان باندې په زنانو باندې لقله غنائه وضعف بنائه دغه چې ماشومان دا لګ ځان خلاصولو کې کمزوري دي او دغه زنانه په خپل بنا په اعتبار سره کمزوري دي الګه پوه شو به معنی ها بل نو دې کې دا خلاصه دا شوې چې غیر منکر په شان د منکر باندې ګرځول کله چې د متکلم د مخاطب کې څه شی د علامات د انکار نه ښکار شي نو دې غیر منکر ته چې کلامو کې لکه څنګه چې منکر ته کوي بل وې منکر په شان د غیر منکر ګرځول منکر په شان د غیر منکر ګرځول چې لکه منکر د خوده چې کلام کولېږي چې په کار چې بری کې تاکیدات راوړل شي فکر چې بری کې سره راوړل شي تاکیدات راوړل شي لیکن دی منکر دا د څه خبره وکړل شي لکه څنګه چې غیر منکر ته کولای کیږي ځکه چې د دې کوم خبرې نه انکار کوي نو دا څه واضح او بدیهي خبره ده کله به له ټیم سوچوږي نو دې به خپل خبرې نه واوړي لکه یو کس ته اسلام نه انکار کوي او تو تصیده ساده خبره وکي الاسلام حق نو دلته دا خو د مقتضى الحال مطابق ده او د مقتضى ظاهر مطابق نه ځکه دلته د انکار کوي نو بکاردار دلته ته تسوي چې ان الاسلام حق چې بشکره خو دلته دی ولا د خبره بغیر تاکید نه وکړل شو د دې لپاره چې لکه کدی له کوټه سوچو کې په اسلام کې د اسلام د حقانیت ورته شي کار بشي یا لکه دا قرآن مجید په بارک الله تعالی فرمای لا ریب فيه په دې کې شک نشته سره د دې چې ډیر خلکو په دې کې انکار کړي مونږ وایو چې دا دوه کچ فهمی ده د دوه غنا پوهی ده چې دوه په دې کې شک کړي خدا قرآن مجید چې کتاب دې په دې کې شک نشته کبیا په کوم سو شک کوي نو دی وای په دې کې فکر او غور نه کوي کله غور او فکر وکي نو دې بچا ته شک نه کوي په دې کې هغه پوښوي او وګورئ ويجعل المنكر كغير المنكر او ګرځولېږي منکر په شان د غیر منکر لکه منکر د کلام کولېږي پس سره په تاکید سره او د دې کلامو کې بغیر د تاکید نه نو منکر په شان د سوا ګرځاو اذا كان معه کله چې دې منکر سره ما ان تامله څه مطلب دی شيء من الدلائل والشواهد چې څه شی سره دلایل او د شواهد نوي ان تامل المنكر ذلك الشيء کچې ته منکر دغه شي کې تأمل وکي سوچ او فکر وکي نو ارتدع دیبا واوړي د سنا باوړي عن انکاره د خپل انکار نه باوړي لکه پوښتنه مې معنی چې غیر منکر ته د غیر منکر په شان د کلام کول د دې لپاره چې منکر سره داسې لغړي کته ته په دې کې لږ سوچ فکر وکي په دې شواهدو کې په دې دلایلو کې نو دا انکار به ختم شي ومانا کونه ما اوه د سره کنه د سره مطلب دار چې د سره یمو د معلوم همي او د احکار یمو کچته اسی موجود وي او د معلوم نه وي نو بیا خدای څه فائدہ نشته نو دلایل موجود وي او دلایل د معلوم همي پوه شو به باندې لکه پوه شو ومانا کونه ما هو ويكيدل منکر سره دلایل لري مطلب دار ان يكون معلوما له مشاهدا عنده چې دا معلوم وي دته او مشاهد وي د تخکاری کما تقول لمنکر الاسلام چې لکه څه چې ته وې منکر د اسلام ته سور دوی الاسلام حق من غیر تاکید بغیر تاکید لان مع ذلك المنکر دلائل داله لکه منکر سره داسې دلایل چې دلالت کوي على حقیقت الاسلام د اسلام په حقانیت باندې وقيل او چا ویلي چې معنا کونه معه د معه سره مطلب دا دی ان يكون موجودا في نفس الامر چې په نفس الامر کې موجود وي نو وفي نظرونه په دې خبره کې نظر دی لکه د سره دلایل او شواهد شته خو دا معلوم نه دي چې معلوم ورته نه فائدې څه شولا پوه شئ نو وفي نظر په دې کې نظر دی لان مجرد وجوده ځکه صرف وجود دی محض وجود دی لا يكتفي دا اکتفا نه کافی نه په ارتداء پر اوړېدونه په انکار کې معلوم یکون اصلا عند وصول ورجته اصل لري لکه پوه شئ به معنی
وقیل معنا ما او د ما معنا ما ان تعملوا کې د ما معنا و چا ویلي دي چې ان تعملوا شيء من العقل چې د سره عقل وي او فيه نظر بدیکم نظر ده ولې ځکه چې مناسب یاد لګي پکاره و چې دې ویلې وي چې د هغه په ذریعه سره تعامل کول شي او عقل خو خپل باندې تعامل کوي وفيه نظر بريق نظر لأن المناسب إن دين بیا مناسب بدا وکي يقال ویل شوی ما أن تأمل به چې دې سوچ وکي داغي بدري سره لأنه لا يتأمل العقل ځکه عقل تعامل نه کوي بل يتأمل به بلکې دې دا بدري سره عقل کولې دا عقل بدري سره تعامل کولې نه لا ريب فيه ویل لګي لکه مثال د لارې بفي چې غیر منکر په شان د منکر کړدول وې د څه به وای کنه چې غیر منکر د پاره د منکر بغیر په شان د غیر منکر کړدول د دې لپاره صحیح مثال الاسلام وحقون دی او د لارې بفي مثال چې ذکر کړی دی نو دا مثال د دې لپاره نه بلکې دا نذیر دی سره مثال دی نو مثال نه بلکې سره نذیر دی په مثال او په نذیر کې فرق سره مثال شی د اوسیس د لپاره مثال دا د اوسیس جزوي لکه موږ وایو کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف اسم لکه زید عمر بکر نو دا زید عمر بکر دا د اسم د لپاره مثال دی خو نظیر نه دی نظیر د شی فرد نه بلکې د هغې مشابه وي مشابه سوي مشابه وي لکه زما دا ګلاس او دا ګلاس دواړه یو شی دی نو دا د دې مثال نه دی بلکې د دې سره نظیر دی نو دا لا ریب فيه د غیر منکر د منکر په شان د غیر منکر کړدول دا لا ریب فيه د دې لپاره مثال نه دی بلکې د دې لپاره سره نظیر دی وظاهر هذا الكلام ظاهر د کلام دا انه مثال چې دا مثال له رجال منکر الحكم د پاره د ګردون کې د منکر د حکم کا غیر په شان د غیر دی او ترک تاکید ذالک او طریقت تاکید او پر خود شوی تاکید د لپاره او بیان ان معنا لا ريب فيه چې لا ريب فيه معنا دا چې ليس القران بمظنه للريب چې قران مجید دا د شک په ځای کې نه ولا ينبغي ان يرتاب فيه او مناسب نه چې بدی کې شک وکړل شي وهذا الحكم مما ينكر كثير من الخاطبين او دا حکم چې د ډېر مخاطبین انکار کوي یعنی ته چې قران مجید دا شک ځای بدی کې شک نه کوي ډېر شیخ خلکو په کې څه کړل شک کړل لكن نزل انکارهم منزله عدمه لیکن د دا انکار را کو شی په منزله د عدم انکار باندې ولی لما معهم من الدلائل ذکر دو سره دسي دلائل موجود دي الداله چې دلالت کوي على انه بری خبر باندې ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه چې مناسب نه دي چې بری کې شک وکړل شي الګه پوه شوي ان خلکو په شک کړه لري خدا کو د خلکو کم فهمینا کچرتي دې په دې شواهد او په دلایلو کې د قران مجید په معجزاتو کې په دې کې سوچ او فکر وکي نه دی په شک ونه کی والاحسن ان يقال وبهتر دار وردا چې د دې ویلې چې انه نذير لتنزيل وجود الشيء منزله عدمه چې دا دې لپاره نذیر دی چې یو سیز دا لکه وجود شي په منزله د عدم باندې ګرځول شوی دی چې دا د دې نذیر دی چې وجود شي په منزله د عدم باندې لکه ریب موجود دی وجود د شی ریب موجود دی او دا په منزله د عدم باندې ګرځول شي بنا علی وجود موجود بنا پرې باندې چې موجود هغه څه چې هغه لري کوي دی لره فانه نزل را کوشوی دی ریب المرتابین را کوشوی دی هغه ریب د مرتابینو منزله عدمه په منزله د عدم باندې چې ریب نشته تعویلا علی ما یزیله او د وجه اعتماد نه پرې خبره باندې د وجه اعتماد نه پرې چې یزیله چې لري کوي بدله حتی نفی الريب على سبيل الاستغراق تر دې چې نفي کړی شوی د شک په طریقې د استغراق باندې او چې لارې به فيه شک نشته پرې کې کما نزل الانکار منزله عدمه لکه څنګه چې را کو شوی انکار په منزله عدم باندې لذلك دغه اعتماد نه حتی صح ترک تاکید چې صحیح دی ترک تاکید هغه پوه شو باندې وهكذا اعتبارات نفي ولکه کم مثالونه چې موږ ذکر کړل دا ابتدایي او طلبي او انکاري موږ وی چې زید قائم او ان زید قائم والله زید قائم نو دا لکه څنګه چې په مثبت کې او په اثبات کې دا اعتبارات جاری کیږي دغه شان دا طلبي انکاري او ابتدایي دا په منفي کلام کې دا هم راځي وهكذا مثل اعتبارات الاثبات اعتبارات النفي من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي چې په ابتدائي کې د مؤکداتونه خالواله وتقويته بمؤكد استحسان في الطلبي او په طلبي کې دا تاکید راوړل غوړ دي پای سره مضبوط کول او وجوب التاکید بحسب الانکار في الانکاري او په انکاري کې په اعتبار انکار سره تاکید راوړل واجب تقول لخالزين ما زيد قائما نو دور له خالزين ته ما زيد قائما نو دا ما زيد قائما دا منفي کلمه ده
او ليس زيد قائم ولي طالب او چې طالبي یعنی با طالبي کې ما زيد بقائم نو دا بقائم دا چې نه بری کې تاکید پیدا شو وللمنکر او منکر ته والله ما زيد بقائم وعلى هذا القياس لکه پوه شو به باندې ها نو ګور نن سبق کې منګه دوه قاعده وي چې کله کله دا منکر دا پشان دا کله کله دا غیر منکر پشان د منکر ګرځول کېږي چې غیر منکر د کلام منګه په غیر د تاکید نه کوو غیر منکر د کلام منګه په غیر د تاکید نه کوو خدل کې دی غیر منکر د کلام د شو کې چې په تاکید سره د منکر پشان جو ګرځي ځکه چې دلته علامات موجود دي د انکار علامات موجود دي څه انکار لکه ان بني عامک فيهم رماحو دلته دا ان راولل شوی دی اگر چې دا انکار نه کوي خو بیا ورته هم د تاکید سره خبر راولل شوی دی او ان بني عامک فيهم رماحو بری کې یو تشریح مونږ کړل یو بګ امام مرزوقي رحمت الله علیه کړی دا او دویم مونږ ویل چې دا منکر پشان دا غیر منکر ګرځول یعنی منکر ته کلام راوړل په تاکید سره دي خو ته اته دې کلام راوړل چې بغیر د انکار نه لکه دلیل لپاره صحیح مثال ان الاسلام حق ده او لا ريب فيه مثال د ذکر کړه دی خو لا ريب فيه دلیل لپاره مثال نه بلکې دا نظیر ده دغه چې یو سیس دا وجود د شی په منزله د عدم باندې ګرځول شي وجود د شی په منزله سره باندې ګرځول دی دا عدم باندې ځکه چې کده پکې سوچ وکي نه دا خبره به دا وجود په منزله سره باندې شي دا عدم باندې شي پوه شو به باندې او دا درېمه دا خبر وکړه چې کوم دا طلبي ابتدایي انکاری دا لکه څنګه چې پدای کې راځي په مثبت کلمه کې راځي دا شر په منفي کلمه کې راځي یاد وشي